او دا حدیث ارتوایم دام امام بخاری دا حدیث روایت کړی دی په بخاری کې او په کتاب المغازی کې دویم جلد د بخاری کتاب المغازی باقی کې دا حدیث ته روایت ته د عمر ابن عاص نه دا حدیث واوري عمر ابن عاص نه عمر ابن عاص فرمایي چې په یو غزوه کې پیغمبر علیه السلام مبارک ز سپای سالار کړم زه کمانډر کړم او هغه غزوه ذاتو سلاسل په نوم باندې یو غزوه شوې ده غزوه ذاتو سلاسل داغه ز کمانډر کړم سپای سالار یې کړم عمر ابن عاص بهترین صحابیو فاتح مصر بهترین مجاهد صحابیو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سره په یو کال باندې ایمان راوړی دی دواړو په یو ځای باندې ایمان راوړی بهترین صحابي هغه مبارک فرمایي چې کله ز غزوه ذات و سلاسل نه واپس رالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خدمت کې حاضر شوم ما حضور علیہ السلام مبارک نه پوښتنه وکړه چې کله خدمت کې حاضر شو تپوس مته روک اور تو فرمایل یا رسول الله مبارک په انسانانو کې د ټولو نه زیات څوک درته ګران دی هر صحابي با دا ارمانو چې چرته زمانوم وخلی خپل ځان تصدیق بیا په غوګو باندې اورید ځکه صحابه فرمایي چې مو خور سره د پلار او د مور نه زیات مینه ده خو خون هغه کوي چې نبی علیہ السلام مبارک درته وایي چې ما تا سره مینه ده بس دا به دوی اوریده چې مونږ ته محبوب علیہ السلام وایي چې ما در سره مینه ده نو ما تر تاسو کا یا رسول الله مبارکه چا سره زیات مینه ده وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل عائشہ تو ټولو نه زیات مینه ما عائشہ سره ده رضی الله تعالی عنها مونږ تاسو داسې کول کر اظهار محبتم که چرته وک کنه چاره نه پوجره کې تاسو کې یاره نه والد سپ تاسو کو چې ټولو نه زیات مینه سره او تور ته د خزې نوم واغښته بیا خو پاغه کور کې پاغه ورځ باندې څو وایم خو میاشتې پاره بخبګانی دا څه خبره دا د حضور مبارک سنت دی زړه انصاف ټولو سره خو د زړه معاملہ د زړه میلان پدې کې هیڅ مؤاخذه په انسان باندې نشته چا بچا سره مینه چا بچا سره مینه عمر ابن عاص فرمایي چې ما حضور مبارک ته فرمایل چې نه په سړو کې وایم سړو کې ان ازما مراد داو ځکه چې دی خپل باندې سړایو نو وی ذچرته حضور مبارک مانوم وخلی یا رسول الله مبارک په سړو کې وایم په سړو کې د ټولو نزیات مینه چا سره امام بخاری کتاب المغازی کې دا حدیث روایت کړای وی نبی علیہ السلام راته فرمایل چې ثم ابوها په سړو کې تپوس کړی د عائشه مبارک پلار سره مزیات مینه ګور دایم دی وجنوي چې عائشه رضی الله تعالی عنها خوشاله شي کنه خامخه چې د خزي پلار چې تاسو خر دی هغه ته په خو باندې یادې او خزي پوړان دی وای چې هغه سره زما مینه ده په ما باندې ګران دی باغې باندې د انسان بیبي د انسان کورواله خوشاليږي حضور مبارک فرمایي چې د عائشه مبارک پلار را باندې ډیر زیات ګران دی عمر ابن عاص فرمایي چې ما وی چراشه یو څو نامې ورته وخله لمبر باندې چرته زمانوم راشي مورته قربان یا رسول الله بیا باندې څو ګران دی چې بیا راته فرمایي ثم عمر بیا باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زیات ګران دی بیا ما یو څو نامې ورته وخشته عثمان ابن عفان علی المرتضی رضی الله لګیاو ما وی چې بیا چې کله یو څو نامې ما واخشته مبارک فرمایي چې زمانوم پکې نو لمبر پکې را نه غي چې ما پزړه کې وی چې بس نور خاموش مخیمه چرته داسې ونشي چې زور تنامه اخلمه او رسول الله نور خلک یادي خاموش پدی باندې شم چې چرته زمانوم د ټولو نه اخیره نه نشي بس د مبارک فرمایي ز بیا خاموش شوم چې ډیر زیات ور سره نظم چې بیا باندې څو ګران دی بیا باندې څو ګران دی عام طور باندې چې کوم انسان تپوس کا خلک عام طور باندې د هغه انسان نوم ناخلی د زمونږ استادو د کلام طریقم دا چې تا نه څوک تپوس کا چې پتا تا باندې ټول نه زیات څو ګران دی نو داسې څوک نه چې تر باندې دا مخامخ چاته ویل لګ زمونږ تاسو انسان کې یو قسم له کیفیت پیدا کړي نور داسې نه و چې باندې عمر ابن عاص سره نبی علیہ السلام مين نه و خو هغه کسان یې ورته یاد کړ چې کوم په مجلس کې موجود نو خو مبارک فرمایي چې که اول یې راته زنانو کې څوک یاد کړي دا عائشه مبارک وا او که په سړو کې څوک یاد کړي دا عائشه مبارک پلار مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله دومره مینا دومره محبت کول کر
مونږ او تاسو پلار او مور سره ډېر مینه، پلار او مور سره خو فطري مینه ولی ور سره مینه نه، خو زمونږ او تاسو خدای سره مینه. او که تاسو سره نه څوک کنو بهر ځای کې یاري وجنه مونږ پلار او مور یادو چې پلار او مور بهشک پلار او مور په پلار او مور په محبت کې غوځین چې شک نشته دی، خو خیر دی چې دا چا سره په اختیار او محبت دی کله کله په مجلس کې د دین نوم اخلا دام د حضور مبارک سنت دی، په دې کې هیڅ خبره نشته. پلار او مور لم په کار دی چې په دې باندې بچی ته څونه وایي دا څه بده خبره نه ده. والله زمونږ او تاسو په معاشره کې بعضې داسې کارونه دي چې مونږ او تاسو یې کړو خو هغوی دین سره تعلق نشته. بعضې شیو ته ما او ته غیرت وایو، هغه دین په لحاظ باندې غیرت نه دی. بعضې شیان ما او ته نه کړو، اصل سیز د دین په لحاظ باندې هماغه وي چې کوم ما او ته پرېښودی هغه دین وي، هغه سنت وي، هغه غیرت وي، خو ما او ته د معاشرې د وجې نه پرېښودی.